اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل 1447 ہجری آغاز یور بیا محرم سره وشولو. محرم میاشته د غم او د سوگ میاشته ده، د کرب او د درد او د ژړا او د بکا میاشته ده. و غم مولا حسین علیه السلام اظهار میاشته ده. ظالم خلاف قیام و غن نفرت میاشته ده. د مظلوم حمایت میاشته ده و د حق سره ودرېدلې میاشته باطلونه اظهار تنفر میاشته ده. د مولا حسین علیه السلام کوم ارمان دی هغه پر کولی میاشته ده چې انسان پراکی. دغه میاشتې پیغام دا دی چې وینه زوروره شوله په تورې باندې، په نیزې باندې، په هتیارو باندې. یوه طرف ته هتیار و، یوه طرف ته نیزې وي، یوه طرف ته وسان و، یوه طرف ته افراد قوت و، یوه طرف ته حکومت و، سټیټ و، میډیا و، فوج و، پولیس خی کوم شکل کې خی تکات یوه طرف ته و، بل طرف ته یو آواز ده بغیر توری ده، د بغیر نسی ده. پیغام صرف دا ده چې وینه به زه انشاءالله په تورې باندې زوروره کوم. و انداشه ویه شولو چې د حسین وینه په تورې باندې زوروره شوه و د حسین پیغام په میډیا باندې، په سټیټ پالیسۍ باندې، په یزیدیت باندې پیغام د حسین زورور شولو. و دغه محرم پیغام دغه دی چې ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه. او خلکو حقونه د عمل نه کیږي او باطلونه د چوک معنی کوونکي نشته ده. او خلکو سنت د پیغمبر مړ شولو، بدعتونه زنده شوله. د حسین ارمان دغه دی ټولو شیعو د پاره، ټولو مسلمانو د پاره چې پیغمبر سنت فالو کوي. پکار دی چې امام حسین ارمان دا دی چې پیغمبر سنت معرفت حاصل شي اول، و دویم نمبر کې اخ سنت باندې عمل وشي، دریم نمبر کې د پیغمبر سنت نشر او پیلاو شي. نن هم د حسین پیغام دغه دی چې مو د پیغمبر سنت، قرآن مجید، حدود الهی، شناخت، معرفت و عمل و نشر دیمو تاسو باندې د حسین طرف نه یوه عظیمه فریضه ده. هغه به څنګه اجرا کیږي؟ هغه امر بالمعروف سره ده و هغه نهی از منکر سره ده. که چیرې دا عظیمه فریضه مو پرېښلله، نیمو سینې ویله به وي خو سیلې به وکې نه وي، ایمو جلوس به وي خو سیلې به وکې نه وي، ایمو محرم به وي خو سیلې به وکې نه وي، بیا به رسم وي اعظم شکل کې به بیا دا نه وي، بیا به دا یو شعار ته نه جوړ شي خو شعور بنیاد باندې به بیا نه وي. پکار دا دی چې امر بالمعروف نهی از منکر محرم پیغام دا دی چې دا زنده شي. پکار دغه دی چې مو د حقو ملګرتیا وکړو، مو د شریعت ملګرتیا وکړو، مو د دین ملګرتیا وکړو، مو د اسلام ملګرتیا وکړو. نن پکار دی هغې خولې ته مو غوږ ونه شو چې هغه یې لمنځه سپکه کوي. نن پکار دی هغو خلکو ته مو غوږ ونه شو چې خدای واجبات سپکوي. نن مو هغو کسانو ته پکار دی غوږ ونه شو چې هغه خدای حرام حلال کوي. هغه نن هغه خبرې کوي چې نه قرآن تایید کوي نه سنت رسول تایید کوي، بلکې هغه مذمت شوی دی. هغو کسانو پکار دی مو تایید ونه کړو چې هغه حرام الهي پرشنوي، غواړي چې ګناهان پرشان شي، غواړي چې ګناهانو اډه ولګېږي، غواړي چې عفت ختم شي، غواړي چې کوم حرمت پروردگار مقرر کړی دی، کوم حدود مقرر کړی دي، هغه غواړي دوی کراس کی. کومې نامې سره؟ ازاد خیالي نامې سره، روشن خیالي نامې سره، مختلفو نمو ذرې سره. پیغام عاشور، پیغام محرم، پیغام حسین، پیغام کربلا، پیغام شهدای کربلا، پیغام ورمن زینب سلام الله علیها، پیغام امام سجاد دا ټوله مل کرن دغه دی. هغه اسلام
خلکو ته ورسیږي، هغه اسلام عملی شي، هغه اسلام نه عمل وشي، هغه اسلام صرف نامی پورې پاتې نشي، قرآن صرف رسم نشي. پیغمبر هغه وخت به تاسو نه څنګه وي چې تاسو معاشري کې به امر بالمعروف په ځای امر بالمنکر وي، نهي عن المنکر په ځای نهي عن المعروف شروع شي، بلکې دینه بتر خب باد شي او باد به خو ګڼل شي. هغه کسان څه خونی عمل کوي هغه ته به خلک سپک نظر کوي، هغه کسان څه باد کوي ګناهونه کوي هغه به عزتمن ګڼل شي. نن حسین سره انسلاک ارتباط اتصال دغه دی چې ایمو مینه واجبات سره وي، ایمو مینه مستحبات سره وي، ایمو نفرت حرام نه وي، ایمو نفرت ګناهان نه وي، ایمو نفرت شرک نه وي، ایمو نفرت او اعمال نه وي چې قرآن حرام کړی دي، ایمو مینه او اعمال سره قرآن واجب کړی دي. دا پیغام اشور دا پیغام محرم ده. پروردگار دعا ده که اوڅ خدایا اشور پیغام، محرم پیغام، د حسین پیغام، شناخت، معرفت، پویا و عمل و پنځو ته رسولي توفیق خدای متنصیب کی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.